نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. دا سورة توبه لسم سپاره ومرکو شروع کیږي. الله سبحانه وتعالى په دې کې فرمایي عفى الله عنك، الله دې تا ته مغفرت وکړي. الله څومره ښکلی ټکی استعمال کړی. رسول پاک صلی الله علیه و وسلم ته الله سبحانه وتعالى فرمایي لما اذنت، ولتا اجازت ورکو لهم دی خلق تا یعنی منافقانو تا حتی یتبین لك الذین صدقوا، تر دې پورې چې ظاهر شوی تا ته هغه کسان چې رښتونی دي وتعلم الکاذبین، او پته لګېدلې تا ته د دروغجنو. دلته دا د منافقانو په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې جنگ تبوک د پاره کله مسلمانان تلل، رسول الله صلی الله علیه و وسلم اعلان فرمایلی و چې ټول خلک د جهاد د پاره تیاری وکړي او د روم بادشاه ته به مقابلې ته ځو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم به اکثر یعنی دومره په باقاعدګۍ سره داسې د جهاد د پاره اعلان نه کولو، خو چونکې دا په لومبي ځل د یو باقاعده فوج او د بادشاهت خلاف د روم بادشاه چې په هغه وخت په نیمه دنیا باندې د هغه بادشاهي وه، نو هغه د دې دپاره ای سره مقابله وه. نو الله سبحانه وتعالی بیا د دې حکم عام مسلمانانو ته وکړو او ډېره سپارښتنه په ټولو باندې وکړه چې بی تیاری وکړئ ځو به انشاءالله. فرمایي چې ټولو صحابو تیاری وکړو بجز د یو څو دوه دریو کسانو نه چې هغوی پاتې شوي، الله سبحانه وتعالی د هغوی توبه هم بیا وروستو قبوله کړه او د هغوی معافي وکړه، خو لیکن څلوېښت ورځې هغوی سره بیا چا خبرې نه وې کړې او دغه یې نه وې کړي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دې کې بعضې داسې منافقانو چې د هغوی به هم په دې جهاد کې صحیح پته لګېده، ځکه چې کله د مرګ او د ژوند خبره راشي د ایمان پته لګي چې کوم سړي کې ایمان صحیح موجود دی او په الله او په رسول باندې ایمان دی. اسې خو داسې په دنیا کې پته نه لګي که نه، مال به م انسان خرج کړي یا منډه ترړه به مو وایي، مونځ او دس به مو کړي، روجې به مو نیسي، د روجې نه م الله خبر دی، نور به ټول کارونه وکړي، خو جهاد یو داسې عمل دی چې په دې کې خو د سر د کټ کېدو او د شهادت خطره ده، د خپل جان خطره ده، د بچو د پاتې کېدو خطره ده، د مال دولت او د ټولې دنیا د پاتې کېدو خطره ده. نو دا دې کې بالکل یعنی سره در جدا شي او خټه او خیره او دا دغه جدا شي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی د دې جنگ کې د دې ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا باندې د خدای رحم وکړي، تا ولې دی له دا اجازت ورکو، ځکه چې د دې نه مخکې کوم منافقانو نه یې به راغځي زما لږ کور کې بیماري ده، بل به راوځي زما لږ تکلیف دی، بل به راوځي زما داسې کار دی او زما ته لږ دا عذر دی. یو پکې لا راغو او هغه پکې یو عجیبه خبره وکړه، منافق هغه راغو او هغه دا خبره وکړه وایي یاره جي وایي ما ځان سره مه بوځئ، وایي زه هلک سړی یم او وایي هلته کې وایي دا رومیان وایي دا ښځې ډېرې خشته دي، وایي هسې نه زه چېرته په فتنه کې پرېوځم. نو دومره پورې یعنې دا خبرې اترې دی کولې. نو الله سبحانه وتعالی د هغې په ذکر کې دا فرمایي چې عفى الله عنك، الله پاک دې ستا ته بخشش وکړي، لما اذنت لهم، تا ولې دی له اجازت ورکو، حتی یتبین لک، تر دې پورې چې ظاهر شي تا ته الذین صدقوا، هغه کسان چې رښتیني دي، وتعلم الکاذبین، او تا ته علم شي یعنی خبر شته
دا دروغجنو خلقونه. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي لا یستأذنک الذین یؤمنون، نه غواړي ستا نه اجازت هغه کسان چې مؤمنان دي بالله په الله باندې ایمان راوړونکي دي والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم، د دې خبرې نه چې هغه وجنګيږي په لار د الله کې په مالونو سره او په جانونو سره، او خپل مال خرج کوي او خپل جان خرج کوي، یعنی د جان پروا نشته چې که شهید شوم او که غازی شوم. او بل دا چې خپل مال خرج کوي چې یعنی خپل پیسې ټکر واخلي او د لارې خرچم په خپل ادا کوي، هر څه ادا کوي. والله علیم بالمتقین، الله خبردار دی د متقیانو نه، یعنی هغه پیژني الله سبحانه وتعالی هر انسان د هغه دنه د زړه حال الله ته معلوم دی چې څوک تقوادار دی، څوک د الله نه زیات یریدونکي دی او د الله په دین باندې عمل کوونکي دی. اوس الله پاک فرمایي انما یستأذنک الذین لا یؤمنون، او اجازت غواړي ستانه هغه کسان چې ایمان نشته بالله والیوم الاخر، چې نی په الله باندې ایمان شته او نی په ورځ د آخرت باندې ایمان شته چې په آخرت کې به الله تپوس کوي. ورتابت قلوبهم، او په شک کې پراته دي زړونه د دوی، یعنی دوی په زړونو کې دا شک ته چې دا مسلمانی حق ته او که سچ ته او که دا پیغمبر صحیح دی او که نه دی صحیح، لا اوسه پورې دوی په شک کې پراته دي. فهم فی ریبهم یترددون، نو دوی هم په دغه خپل شک کې مبتلا دي او سرګردانه دي، متردد دي، سرګردان دي. د دې نه مخکې الله پاک ګوره د مؤمنانو ذکر وکړو چې د هغوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان دی، نو هغوی خپل مال و جان سره جنګېږي او اجازت هغه خلک غواړي کوم خلک چې په الله او په آخرت باندې ایمان نشته او هغوی په زړونو کې لا تر اوسه پورې د اسلام سره شک دی چې دا اسلام صحیح دین دی، محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک پیغمبر را لېږلی دی که نه را لېږلی، دا قرآن صحیح کتاب دی که نه دی کتاب، نو دوی په دې شک کې لا تر اوسه پورې مبتلا دي. اوس الله پاک بل یو خبره فرمایي ولو ارادوا الخروج، وی که چېرې دی غوښتې یعنی دی د وتو اراده وې لاعدوا له عدة، نو تیارې کړې به وي دی د سامان د خپل، ځکه چې سفر له سړی ځي نو د سامان تیارې کوي اول چې بهی زما او په لار باندې څه پکارېږي، د خوراک څښاک د بندوبست وکړي، بیا به زه څنګه ځم د سورلی بندوبست وکړي، دغه شانتې ځان سره څه پیسې ټکې راوالي چې هلته کې بیا ما ته ضرورت راځي، نو دا ټول هر څه هغه یعنی د دې هغه ضروریات دي چې د انسان په لار باندې پېښېدی شي. د لرې سفرو د 3 ورځې نه چې نن سبا څوک سیروزي راځي نو ځان سره تیاری نه کوي، بستره ځان له تیاره کړي او بیا پیسې ځان سره راوالي او بیا چې کوم ځای د جومات په شکل کې ځي، نو دا خو لا مطلب دا دی چې خامخا ډېر لرې ځای دپاره تللو او جهاد فی سبیل الله چې په هغې کې د ځان هم خطره وه. نو دلته کې د هغې ذکر الله پاک فرمایي وي که چې د دوی اراده وي، یو سړي چې د یو کار اراده وي د هغې دپاره تیاری هم کوي، نو وایي که د دوی چې اراده وي نو دوی به د دې دپاره تیاری کړی وي، د سامان بندوبست به یې کړی و. او ولکن کرح الله، لیکن خوښ نه که الله سبحانه وتعالی ام بعاثهم، د دوی دا پاسېدل، د دوی دا وتل، فثبتهم، نو ایثار که الله سبحانه وتعالی وقیل اقعدوا، او حکم شو دوی ته چې کښېنئ تاسو مع القاعدین، هغه ناستو خلکو سره. ناستو خلکو نه څوک مراد دي؟ ناست خلک هغه خلک چې کوم معذوره وو، ګوډیان شلیان، یا چې کوم په لاس او په خپو باندې معذور وو، یا په سترګو باندې نابینا وو، یا زیات بیماران وو، تبه وه، یا نور څه یعنی عذر ورته، نو مع القاعدین نه مطلب هغه خلک مراد دي. ځکه چې په مدینه منوره کې علي صاحب الله سبحانه وتعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله په حکم سره هغه خپل نائب جوړ کړو په مدینه منوره کې. کله چې تبوک ته تشریف وړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته بدل تکي په مدینه منوره کې او ته د دې ځای نگرانی زمانہ پس
هغه ډېر زیات دغه وکړه خو جوانمرد سړی انسانو او صحابي د الله پاک ډېر خوښه مو او د رسول الله سلام هم ډېر خوښ نو هغه ورته چې تاسو ما د معذور او د بوډاګانو او د خلکو ته ښځو سره مې پرېږدئ ما له خو پکار دی چې زه تاسو سره لاړ شم او ورته یې وایي ستا مثال داسې دی لکه چې د موسی علیه السلام سره د هارون علیه السلام مثال و وایي ستا مثال زما لپاره داسې دی لہذا ته چې کوم دی نو اوس زمانه پس چې کوم دی دلته پاتې شه دا زه تا ته حکم کوم لہذا هغه پاتې شو او بیا دویمه خبره دا وکړه چې هارون علیه السلام خو الله پاک هغه له پیغمبري ورکړې وه لیکن زمانه پس بل پیغمبر نشته لہذا ته زما یو صحابي او زما تر ډېر زیات نږدې او تا ته چې کوم دی ستا مثال زما او د هارون علیه السلام دی خو لیکن نبوت ستا دپاره نشته ځکه چې زمانه پس نبوت ختم دی په دې حدیث مبارک کې یو د ختم نبوت مسله مخې ته راغله چې بھائی ختم نبوت چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم دی او بل دا چې که حدیث دغه نو هغه یو صحابي دی او ډېر بزرګ دی او ډېر زیات نږدې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور هم پرې واده و او د هغه تر زویم و یعنې هر قسم رشته داري و نو هر قسم قربت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته حاصل و اوس الله پاک فرمایي لو خرجوا فیکم ما زادوکم اوس د منافقانو په باره کې الله پاک بل آیات راولېږلو وایي که چېرې وتې دا منافقان تاسو سره نو ما زادوکم الا خباله دوی به ستاسو دا لښکر دروند کړی نو مګر دوی به خرابي پیدا کړې وه په دې لښکر کې اچون لګون به یې کړي دوی به لاسه حسد بغض یو بل سره یو بل اچول وکسارنې به یې کولي کته به چې بهی دا مسلمانان څنګه وخت تېروي رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې څه تېر شو که تاسو ته تکلیف راسي نو دوی به خوشحالېږي زړه کې که تاسو ته یعنې فتحه ملاوېږي نو دوی به په زړه کې خفه کېږي دوی هغې باندې خوشحالېږي نه نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د دوی دا نه تلل تاسو سره دا بهتر دی ولې چې دوی به هلته خرابي پیدا کوي او ډېر داسې منافقانو چې تلي او هغه یې هلته بیا خرابي پیدا کړه او دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي ولعوا دعو او وی بیا به اسونه به غلول خلالکم ستاسو په منځ کې کله به داسې ځان به خولو نو داسې به پاس باندې سور بو نو دو به والو کله دا ځان ښایي نه دا ډېر خلک چې یو محفل ته لاړ شي نو کله داسې په جنازو کې هم تذکر کوي هلکه دا وکړئ څوک به یو ځای نه آواز وکړي څوک به دا ځانونه ښایي هلکه په قلار ودرېږه مړه چې راوړي او اعلان وشي امام صاحب امام اعلان وکړي نو تاسو به ټول ودرېږئ نو بس یعنی مطلب هر سړی خپل خپل اوازونه کوي او خپل ځانونه ښایي نو دلته کې دا ځانونه نه دي خول په کار او ځان دغه کول نه دي په کار ځکه چې دا یعنی ښه عمل نه دی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وایي دوی به اسونه غلول رازغلول ستاسو په منځ کې یبغونکم الفتنه دپاره د دې چې فتنه په تاسو کې تلاش کړي کله هغه ټولګي ته تلل کله هغه ټولګي ته تلل کله هغه قبیلې ته ورتلل ځای په ځای پخوا یعنې دا خو د جنګ صورت حال و چې ټولګي به لګېدلي وو د بېلې بېلې قبیلې به خپله جنډه وه او بیا به چې کوم دی هغوی به د هغې هلته به راغونډو نو دوی به بیا دا غوږسارنې او دا وړنې دا به یې کول چې هلته خو دا کېږي او دلته خو دا کېږي نو الله پاک فرمایي فیکم سماعون لهم او دوی کې بیا داسې هم شته چې هغوی جاسوسي کوي ستاسو او بیا والله علیم بالظالمین او الله سبحانه وتعالی چې نو ښه خبردار دی دې ظالمانو نه ګوره د هغې هغه ټولې خامې الله سبحانه وتعالی بیان کړي چې د یو منافق څه نشانیانې دي که دی چېرته کاري خیل لم لاړ شي جهاد لم لاړ شي هلته هم فساد خورئ ظالم نو الله پاک مخکې فرمایي لقد ابتغوا الفتنه او وی دی خو په تحقیق سره تلاش کوي هغه فتنه من قبل مخکې د دې نه وقلبوا لك الامور چې هغه کارونه ستا طرف ته واپس شي حتی جاء الحق وظهر امر الله تر دې پورې چې ورسېږي هغه وعده د الله سبحانه وتعالی رښتونی او وظهر امر الله او غالب شي حکم د الله وهم کارهون او دی نه خوښوي دا نه خوښوي دا دې خبرې لره
یعنی د الله سبحانه وتعالی هغه فتح او نصرت چې کله مسلمانانو لور کی نو دوی پای باندې خوشحالي کی نه بلکې په ځکه کې دوی غیظ او غضب چې تاسو چلو شو کنه نو الله پاک دا د یو د زړه دندنه حال الله پاک فرمایي چې دوی ناخوخي زهارو کی چې ما دا سلوي کارو شو دا څه وقو دی خو الله سبحانه وتعالی بخ فرمایي ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني دغه یو منافق چې ما تاسو ته بخې دا غي ذکر وکړو ومنهم اوردین بعضی من یقول هغه چې وایدا اصلي ما ته اجازه راکړي رخصت راکړي چې زنه زما ولا تفتني او ما په فتنه کې ما چوا یعنی هغه فتنه ما تاسو وی چې هغه وی چې د روم د خلق ډیر خولي دی او د خزري خولي دی او زم کال ته لاړه باندې په فتنه کې به پریزمو اسنه چې تبسکار را نو شي او ګورته خبري شروع کی الله پاک ورته فرمای الا فی الفتنه سقطوا وای تاسو خبردار شئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دغه پریوته په فتنه کې دې په فتنه کې دې بلا پریزي سو دغه الډی په فتنه کې دی او بیا الله پاک فرمای وان جهنم او بشکره جهنم چې دی لمحيطه بالکافرین ګیرون کې د کافرانو لرا را ګیرون کې د ټولو کافرانو دا بداسي د جهنم لبا الله سبحانه وتعالى یو جبه غونتی ور کړی وي څنګه لا باز سيزونه تاسو کتلی د اسپه پر جبه باندې وبس کی یا هتی په خربت باندې داسې یو شی راکاږي داسې د هر یو سیز د پاره یو خپل دغه مار چې کوم داسې یو پوک ونتناری کې غزال ته یو شی راکاږي د هر سیز یو خپل لغی نو د جهنم به داسې یو لمبه وي چې داسې راتاو بشي او دا جهنميان به ټول راغون کی او حضور صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ به یو چته غړانګه را سرګند شي او غړانګه به دوه چته چې هغه هر یو جهنم والداسي روچتای او هغه به جهنم ته ورځي هغه بوچتای څنګه موږ تاسو ګورو کرین نن سبا چې کوم دی کنه ایکسیویټر چې ورته وي هغه څنګه ګوره داسې خرطه بوچت کیا غلطه نه خو بوچت کیو بیا داسې وګورځي نو داسې دا یو شکل خدای پاک موږ تاسو ته په دې زمانہ کې وخلو چې داسې به الله سبحانه وتعالى یو لوی غړانګي والا شی بلوچت کی او هغه به جهنميان ټول دا کوي راغور بکیو جهنم ته دیولي الله سبحانه وتعالى فرمایي مخکې ان تصيبك حسنه تسؤهم کچریو رسیږي تاسو خوبي یعنی خوشحالي نو دی خپشي پای باندې الټا و ان تصيبك مصیبه او کچری تاسو ته ورسی څه مصیبت څه تکلیف نو یقول نو دی وی قد اخذنا امرنا نو موږ خو نیولې دا خبره من قبل دین مخکی یعنی موږ تاسو ته مخکی ویلو چې دا کار مکوئ دا غږ بادشاہ دی او د مقابله له تاسو سره ځي هغه په لکونو فوجونه دي او ډېر تربیت یافته فوج دی ورسره او تاسو لږ کسانی یو دی وړو تورو سره او نیزو سره تاسو دای مقابله کوي دومره غټ فوج سره نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دی بیا د ځان هغه بړایان بیان چې موږ تاسو نه چې دا مکو من قبل ويتولوا وهم فرحون او بیا دی واپس او بیا خوشاله مناوي پاغه تکلیفونو د مسلمانانو باندې قل نو تو فرمایي اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لن يصيبنا هرگز نشي رسیدې مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې لیکلي وي مونږ ته الله پاک زمونږ په قسمت کې چې څه شی لیکلي وي کوم تکلیف لیکلي وي او کوم راحت لیکلي وي هغه به مونږ ته ملاويږي هو مولانا او هغه زمونږ کارساز دی وعلى الله او الله چې دی فليتوکل المؤمنون پاغه باندې توکل کوي مؤمنان زمونږ ټول مؤمنانو په الله باندې توکل له پاغه باندې باور ده چې هغه موږ ته تکلیف رسي دا هم داغه طرفي او کاغه موږ ته خوشحالي رسي دا هم داغه طرفي زمونږ پای باندې صبر دې په تکلیف باندې او په خوشحالي دو باندې خوشحالي وو قل او دا تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين
آیا تاسو امید لرئ بنا زمون په حق کې الا احدى الحسنيين مگر د دوه خوبیانو نه دی وی ونحن نتربص بكم او مو امید لرو تاسو په حق کې ان يصيبكم چې واچوي الله سبحانه وتعالى يصيبكم الله بعذاب فتاسو باندې عذاب من عنده د خپل طرفنا او بأيدينا یا زمون د لاسونو فتربصوا نو انتظار کوي انا معكم متربصون موږ هم تاسو سره انتظار کوونکي یو اے کافرانو اے منافقانو تاسو انتظار د هغه وخت کوئ چې الله سبحانه وتعالی کله موږ ته حکم وکړي تاسو دا سټونه به بیا ووهو او تاسو بیا چې کوم ځای ختم کو سره د کافرانو تاسو دا ملګرو او کل او دعوت فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انفقوا طوعا او کرها چې مال خرج کوي په خوشاله سره او په ناخوشۍ سره بعضې وخت یو نیک کاري خو د انسان زړه نه غواړي چې د دې لپاره زما د مال خرج شي بس چې زړه کې هغه بخل غونتې وي که نه نو الله پاک فرمایي چې تاسو په زور په دې زړه باندې منئ دا خبره او زما د رضا لپاره خرج کوي لن يتقبل منکم دا اصل کې الله سبحانه وتعالی د هغوی په باره کې فرمایي کوم منافقان چې دي که چېرې دوی مال خرج کوي په خوشحالۍ او په ناخوشۍ دواړو باندې نو الله پاک به لن يتقبل منکم الله پاک به دوی نه دا قبول نه کړي انکم کنتم قوما فاسقین ځکه چې دا فاسقان قوم دی دا قوم د فاسقانو نه دي وما منعهم او منع کړي نه دي دوی لره ان تقبل منهم یعنی چې قبول شي د دوی نه نفقتهم د دوی چې کومې نفقې خرج کوي الا انهم کفروا بالله مگر دا خبره چې دوی منکر دي د الله پاک په زړه کې وبرسوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا یاتون الصلاه او دوی نه کوي منځونه الا وهم کسالى مگر ډېر په سستۍ سره که تاسو ګورئ که نه اکثر یعنې د ایمان د کمزورۍ د وجې نه نن سبا هم که تاسو ګورئ بعض سړی داسې ولاړي لکه چې په زور چا راوستي وي په ناظره سره ولاړي نو کله چې الله ته سړی ولاړي نو عاجزي بیل شی دی او دا په بې زړه باندې بیل شی دی نو دوی به هم دا بس د خلکو د یېرې د وجې نه به راتلل چې چېرته منافق ومونه پېژني نو دوی به راتلل نو صفونو کې به مدرېده جمع سره بیا مونځ هم کولو خو ته به په چا په زور رانیولي دي بس څنګه مونځ به وشو بس بیا به وتښتېد څوک به داسې بس وبه کتوره نو دلته که الله پاک د هغې ذکر فرمایي ولا ينفقون الا وهم کارهون او نه دوی خرج کوي مگر خرج چې کوي نو د زړه نه کوي په خراب زړه سره کوي خو د خلکو د یېرې د وجې نه څه پیسې ټکې خرج کوي چې پته چېرته دوی ته ونه لګي چې دا منافقان دي نو د دې د وجې نه پیسې هم خرج کوي منځونه هم کوي خو لیکن د دوی په زړه کې دننه ایمان نشته په الله او په رسول باندې فلا تعجبک نو تارې په عجب کې وانه چي یعنې تارې په تعجب کې وانه چي اموالهم د دوی مالونه الله ډېر مالونه ورکړي ولا اولادهم او ډېر اولاد هم الله ورکړي او نه د دوی اولاد زامن به هم د دوی ډېرو عبدالله ابن ابی ابن سلول دغه شانته نور غټ غټ کافرانو منافقانو چې په ظاهر کې اسلام راوړی خو دولتمن ډېر نو د غریبانانو صحابو ته به ډېر سپک کته او بړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره څوک کینولي او دا که نه غلامان یې ټول راغونډ کړي داسې خبرې به یې کولې او په ظاهر کې کلمه وي او منځونه هم کول او کله کله به یې پیسې هم ورکړي د دې لپاره چې زمونږ پته نه لګي الله سبحانه وتعالی فرمایي انما یرید الله اراده لري الله يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته بها په دې دولت سره او په دې بچو سره بچي به نافرمانه وي څنګه چې هغه منافق خبرو که چې مونږ به نن عزت والا به بې عزته خلک وباسو نو هم د هغه زوی بیا راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې که اجازه ته وي چې زه ته سر ووام او بیا یې راوستو ویني او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ووایي چې ووایه د ده په مخ کې چې مونږ زه بې عزته یم او ته عزت والی نو دا خبره به بیا وکړه نو دغه شانتې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یرید الله الله پاک اراده لري
يعذبهم چې عذاب ورکړي دی لبها په دې مال او دولت او په دې بچو سره فی الحیات الدنیا په دې دنیا کې وتزحق انفسهم او اوباسي ځانونه د دې یعنی د دې روح کبشي وهم کافرون په حالت د کفر کې. صدق الله العظیم.